السلام علیکم. څوره د مولا منونکي ټول ستړي ماشوي. زه شاغ د لطخیل نن وطانه توی سره مخامخ شوی یم. تاسو ته پاته ده چې موږ کلیوال سید نجیب یوه ویډیو کړې وه نن تقریبا میاشته مخکې، او تاسو به لیدلې وي چې میډیا باندې هغه ویډیو مایا کړې وه چې یوې سپین سارې مور ویډیو وه چې هغې ډېرې زیاتې کوکې میډیا باندې کړې وي چې یاره ایمو بچې ته تکلیف دی. د هغې بچې حوالې سره چې هغه چې کوم ډیمانډ ما ته راغلی و، کومې پیسې ما ته راغلې وې، هغه بیګا کابل بیګا هغه ته ما زموږ کلیوال سید نجیب ته ټرانسفر کړلې، وامستولې چې هغې هلته اپریشن مطلب اپریشن ورته وتی و، نو هغې به اپریشن کېږي. نوره مولا خیر وکړلو، مطلب چې کومه ګردو مسله وه هغه ټیک دی او هېڅ بیماري وکې نشته، صرف نه صرف یې هغې معده چې کومه وه هغه به تاسې خپله لیدلې وي هغې ویډیو، هغې معده خرابه وه، هغې ته به بېقاعده اپریشن کوي. نو هغوی پیسو حوالې سره چې هغه ما هغه ته ور واستولې، تقریبا 83,000 روپۍ وي، 83,300 روپۍ وي چې هغه بېقاعده هغه ته میلاو شولې. او هغه کې ما سره مدد څه چا کړی و، څه هغه ته لوړې پیسې، څه دالتې راغلي وي، خو څه چا دالتې استولي وي هغه زه تاسې ته ښیم، چې کوم یې هغه ته لوړې دي هغه به تاسې ته هغه بېقاعده ټول ډیټیل وښیي. 83,300 روپیو کې ما ته 53,000 روپۍ سعودیانه راغلي وي چې هغه زموږ ورور ته مطلب د هر د مولا منونکي دي کې حصه اخیستې وه چې هغه ما ته میلاو شوي، هغه پیسې ورکړي دي. او دې کې 20,000 روپۍ زموږ یوه عزیز استولي وي دوبۍ نه، چې هغه ته سره د مرګلو او هغه هم ما ته میلاو شوي وي. 7,800 روپۍ هغه هم ما ته سعودیانه راغلي وي، هغه د یوه مولا منونکي استولي وي. او بیا دې کې ما ته جیز اکاونټ نه چا 500 روپۍ استولي وي، او څټه ما ته رینګ نه دی اوسې کړی. او بیا جیز کیش نه دي کې 2,000 روپۍ و اسلام آباد نه استولي وي چې هغه لکه ما ته یې بازار والا نه ویل، هغه نه زه ډېره معافي غواړم چې هغه نامه ما سره په ویر شوه، ولې ډېر مخکې مو ویډیو کړې وه، میاشته مخکې مو کړې وه. زه هغې ډېره مننه کوم، هغه پیسې ورکوي، خو ټوټل پیسې چې کومې وي هغه 83,300 روپۍ ما زموږ کلیوال سید نجیب ته ور واستولې. نو زه دغو د مولا منونکو سعودیانه یا دوبۍ نه یا بیا سعودیانه 7,800 روپۍ یا همداسې ما ته جی ایس کیش نه چا 500 چا 2,000 روپۍ. زه ښیم چې بادشاه د کربلا مو تاسې چې هر خیل ته مقصد وي، حسین دغو سختو شپو له تېره بادشاه د کربلا تاسې همیشه مو ته زنده وساتلی کې. بادشاه د کربلا تاسې ضعیر مه که، او چې داسې د یتیمانو، اسیرانو، غریبانو، هغو خلکو چې هغه څه لري نه او بیماریو څخه مخ سې دا دي چې هغه بېقاعده هغوی میلې پټیا خرڅ کړل او جدادونه یې لوړل، دولتونه یې لوړل، هغه دې خواته راغلل چې هغه میډیا باندې ځنه میندې خویندې چې هغه ژړا فریاد کوي. آیا څه دا ونه کړي نو موږ تاسې ته د کورمې هېڅ پاته نه لګېږي چې چېرته غریب شته، چېرته مطلب داسې بیماریو سره مخامخ خلک میډیا ته لوړ نه شي، نو موږ تاسې هېڅ یې نه کېږي. نو زه تاسې ډېره مننه کوم، ډېره شکریا کوم. او بعد کې زه بیا پیغام در کوم چې هغې کوم اپریشن و، زه پلیز تاسې ته دا یو پیغام ایما ضرور نه ضرور ومنو چې یاره تاسې مطلب دې کې ځنه رنګونه ډېر راشي چې یاره موږ دا پیسې خپله ویر کوو، موږ ته لمبار مې راشي. دا چیریټي چې کومه د زموږ سید نجیب دی دا یې دې پاره نه دی چې ته هلته لاړ شي ویډیو وشي، مطلب ته نغدې پیسې ورکړې، هغه نغدې پیسې بیا موږ ته نه میلویږي. نو تاسې ته خپله پاته دی چې بېګا په 15,000 روپۍ بله ورځ یې ګاډی ما ته ټلیفون راکړو چې ګاډی به ورته نسم، 15,000 روپۍ ګاډی ورنیوللو، هلته یې هوټل ورته نسي، اپریشن یې کېږي، او چې څوک ورسه منډه تړډه کوي هغه هم ته داسې منډه تړډه نه دی که نه، هغونې خاص څه څي که نه.
نو تاسې مهرباني وکړئ، زه درته دا بار بار یم چې خپلو پیسو پوښتنه داسې استعمال کړئ، داسې پوښتنه وکړئ چې هغه مو تاسې ته پاته ولګېږي چې یاره دا پیسې دي مو تاسې کور مې کې چېرته ځي. یو داسې کس ورته منتخب کړو، یو داسې سړی وکړو چې هغه د پیسې چېرته وړي. آیا تاسې خپلو پیسو زه بار بار درته یم چې دا ذکر خامخا غواړئ چې چا ته پیسې سته ووایي، خامخا ورته وایو کوم میډیا والا نه دی چې دا ما ملک دی. ویلي چې اماراتو څومره ملکونه دي هغوی نه مې زه نه خلم، صرف ملک او د کلي نه ما ورته خلم. نو دا مو تاسې ته پکار دی چې یاره مو تاسې خپلو پیسو پوښتنه وکړو، مو تاسې خپلې پیسې چې واستوو هغسې څټه مو تاسې ټلیفون وکړو چې یاره دا د پیسې مو چېرته لوړل. کور مې ته ډېرې پیسې راغلو، زه ویډیو وکړم ټیک دی، ما ته 6 لکه روپۍ راغلي، 7 لکه روپۍ راغلي، زه یوه کس نه ما نه وخم، نه کلي نه ملک نه ما وخم، زه ډایرکټ مثال 15 لکه روپۍ ورکوم، د 2 لکه روپۍ خو داسې وایه چې ما وخوړل څه نه ما د کلي نه وي که ملک نه ما د نه وي که آیا تا پیسې بیا محفوظې رسېږي. ما ضمیر دا نه مني، ما سوچ دا نه مني، زه خو یم چې نه رسېږي. زه هر میډیا والا ته دا پیغام ورکوم چې ته نمې واخه، تا ته چا پیسې رسولي دي هغه کلي ته ملک نه ما کلي نه ما خامخا واخه، هله هغوی پیسو پاته لګېږي. دا دوره غوټه مریضه چې دي معده پړسېدلې، معده یې خرابه، آیا دا داسې اپریشن نه دی چې دې ته دغې بچی ته اپریشن کېږي؟ دا به دینه بېقاعده اسحات خلک دي چې مارک خبرې ارځي. ډاکټرانو ته یې چې دا اپریشن مو کوو، خو تاسې موږ ته دستخط وکړو، یا که دا مړه شوله یا لوړه که باد شوه، مطلب هغه مرګ درکې خدای لاس کې دی. نو زه تاسې ته دا پیغام در کوم چې لږ موږ تاسې سوچ وکړو. اوس موږ سره چې هغې نه کومه خرچه شوي دی داسې کسان ما راته وکړم چې هغې ته اپریشن ته پیسې کمې دي. نو زه تاسې ته دا پیغام در کوم چې داسې ما یې چې یاره دا ډایرکټ پیسې مو یا خونې ته ورکوو یا ما خونې کې ورکوو، نه دا غلطه دی. کله میډیا باندې ویډیو وشوه، کوم کاس لمبار ورکړی دی هغه منتخب کاس دی چې لکه زه اوس کومې ویډیو زه ما وخم، زه اوس یې څم مطلب پیسې راټولوم، یوه یوه روپۍ ما سره ویلې نه کمیږي چې زه نه مې خلم، هغې ته ویلې پر رسېږي، هرې ویډیو ته ویلې پر رسېږي، نه ما خلم، هر کلي هر ملک نه ما خلم، یوروپ ملکو والی کسانو نه مې خلم. زه وره پیسې ما ته څرستهیي زه ورته پیش کړم چې ما ته پیسې مرسته وه، اول ته ما ته کلي ملک نه ما وښیه، هغه نه بعد زه پیسې ما ته راوستوه. نو تاسې مهرباني وکړئ د خپلو پیسو حفاظت سره. چې کله اوس مثال یو سړی به اسلام آباد کې منډه ترډه کوي، ته به راشي ډایرکټ ټلیفون به راوکړې چې ما ته لمبه راکړه، زه یې خپله خونې ته ویړم، دا غلطه دی تا کې که نه، چې هر څوک ویلې دا شی نه کوي. هغه ته سوچ وکړه چې هلته هغې علاج روان دی، اوس دلته دې اپریشن دی. نن ما کلیوال سید نجیب سره خبرې وکړې، خپل کلیوال مې دی چې یاره آصفه ما سره چیرې ډي کې دې څه کوم پنډ دی هغه ما سره کم پاتې دی، مطلب دې اپریشن ما ورته ویله ماله خیر دی څه طریقه وکړه چې به بیا ورسته وکړو اوس خو ته اوس دې ته اپریشن وکړه. نو هغې به انشاءالله سبا بل سبا کې اپریشن کېږي یا به نن کېږي. نو تاسې مهرباني وکړئ چې لږ سوچ وکړئ، ذهن خلاص کړئ چې دا پیسې مو تاسې بې ځایه څي نه، دا د یتیمانو د خوارو اسیرانو کونډو بورو حق دی، دا بې ځایه مو تاسې ته لوړ نه شي. داسې استعمال کړو چې علاج یې وشي، داسې استعمال کړو چې مطلب مریض ته پیدا ونه ورسېږي. که مو تاسې ډایرکټ کار وکړو نو ډایرکټ کار کې دا شی خو نه کېږي. نو ډېره مهرباني، ډېره شکریه. السلام علیکم. سکرین باندې کوم ایما لمبر دی، ایما خاص ځني واتساپ هر یو شی ونې موجود دی، او تاسې ما سره رابطه کولی شئ. دې کې څه هست کې ټیټې شوي تاسې ما نه د خپلو پیسو پوښتنه کولی شئ، او بعد کې چې کومه ویډیو کوي هغه به ټول ډیټیل سره ایمو سید نجیب ایمو کلیوال کوي. السلام علیکم.